بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه ستاسو ورور سجاد علي یم. جی بالکل څنګه چې تاسو ته پته ده په دنیا ټوله دنیا کرونا وایرس راکېستې ده، خاص کر چې دی نو زموږ پاکستان کې هم ډېر کیسونه مخې ته راغلي دي. د هغې له وجې په ټول ملک کې کرفیو نافظ شوې ده او لاک ډاون دی. د کورونو نه بهر ته مه راوځئ. نو نن مې ډېر زیات خوشحاله شوم چې لاک ډاون د وجې ډېر خلک د کورونو نه دی راوتی، په کورونو کې محفوظ شوی دی. خو زه تاسو ټولو ته یوه خبره کوم، دا چې دی نو دا عذابونه دا په موږ ولې راځي تاسو ته پته ده. هر سړی چې دی نو خپل په ګریوان کې سوچ وکړئ، سر ښکته کړئ، سوچ وکړئ چې یاره موږ کم ګناهونه کوو، د هغې نه توبهګار شئ، خپل الله ته متوجه شئ، توبې وباسئ. او چې کله هم تاسو د زړه نه توبه ویسته نو الله پاک به دا عذابونه بیا په موږ نه راولي. نو برای مهرباني په کورونو کې اوسئ، توبې وباسئ او په کورونو کې داسې مه اوسئ چې تاسو هسې په ظلم ناستئ. د الله ذکر کوئ، د قرآن مجید تلاوت کوئ، ټیک ده که نه، او ذکر اذکار کوئ. چې کوم ګناهونه تاسو کړي دي د بل ګناه مه سې کوئ، خپل ګناهونه لومبی چیک کړئ او د هغې نه توبهګار شئ. وایي الله بیا به یې نه کوو، ټیک ده که نه. او انشاءالله چې دا کورونا مورونا چې دا به مکمل زموږ د ملک نه د ټولو مسلمانانو نه چې دی نو د دې عذاب نه به موږ خلاص شو. او کله چې هم سړی د موږ مسلمانان یو، شکر دی مسلمان سړی چې کله د الله پاک د لارې نه لرې ځي نو الله پاک بیا واپس راولي چې دا ته څه کوې په غلطه لاره باندې. نو برای مهرباني چې دی نو پردي غیبت مه کوئ، غیبت ګناه کبیره ده. په چا پسې بغض حسد تړنه لر کوئ نو انشاءالله دا ګناهونه موناهونه چې دي دا کورونا وایرس دا به زموږ د ملک نه مکمل ختم شي، د ټولې دنیا نه به ختم شي. او موږ د اخري پیړۍ مسلمانان یو، شکر وباسئ چې هغه پوهاني عذابونه په موږ نه راځي. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم زموږ د دې امت لپاره ډېرې زیاتې دواګانې کړلي، ډېر زیاتې ژړلي، ډېر زیات تکلیف یې برداشت کړلی. نو ځکه به موږ باندې عذابونه راځي. که تاسو مخکني وخت مخکني قومونو ته وګورئ، څوک یې په هواګانو باندې تباه کړلي، څوک یې په زلزلو، څوک یې په چغو، څوک یې په سیلابونو. نو هغه قسم عذابونه خو نشته. دا خو زموږ د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هغه دعاګانې دي. خو په څه نه څه شکل کې الله پاک موږ ته هم اوس هغه ښیي، کرونا وایرس په شکل کې یا نور داسې د ډینګي په شکل کې. نو دا څه وجه ده چې موږ د الله پاک د لارې نه دعوه کوو چې مسلمانان یو، کلمه وایو خو عمل پرې نه کوو. نو چې عمل پرې ته نه کوئ، مسلمان یې عمل پرې نه کوئ، نو خامخا دا قسم عذابونو ته به بیا تیار اوسئ. ځکه به اوسي چې ته مسلمان یې د هر څه نه خبر یې او بیا د هغې له وجې د هغې له پاسه بیا دا ګناهونه کوئ، مونځ نه کوئ، غیبت کوئ، سود کوئ، نو بیا به خامخا داسې قسم عذابونه به موږ باندې راځي. نو برای مهرباني دا دنیا چې ده بې وفا راکړه، ټوله دنیا ستا شي. که کرونا د وجې مړ نه شي هسې به مرې، الله پاک ته به مخامخ کېږي. نو برای مهرباني ټولو ته زما دا خواست دی، ریکویسټ دی چې توبه وباسئ، استغفار کوئ، د الله پاک چې دی نو دا قرآن تلاوت کوئ، د الله پاک ذکر اذکار کوئ. نو انشاءالله دا قسمه بیماریانې مرضونه به زموږ نه لرې تښتي. که زما نه پرې خبرو کې څه غلطي شوي نو زه بخښنه غواړم. خپل کوربه سجاد علي له ورکړئ اجازت. په لوی الله مو سپارم. پاکستان زنده باد. د لوی الله په امان.